تا موبایل راوړل ته ده کنه بیا چې کله دغه ریم خو راته پې نه راځي بس دلته یې کوي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون دا ولسم سپارہ بالکل ابتدانا سورة الأنبیاء دی صورت ته سورة الانبیاء ولی وی په دې یو صورت کې الله تعالی د 17 د ولسو انبیاء تذکرہ کړی ده او ما قبل صورت سوره طه نو مضربت بالکل واضح ده هغه صورت کې زیات واقعیا د موسی علیه السلام ذکر شوی و اگر چې په ضمن کې یو ځای کې د آدم علیه السلام تذکرہ هم رااله نو دغه انبیاء تذکرہ کول دا د نبی رسول الله سلام د تسلی د پاره او د مسلمانانو د پاره په دین باندې د استقامت د پاره نو په دې صورت کې د ډیرو انبیاء تذکرہ دام د نبی رسول الله د تسلی او د مسلمانانو د پاره د استقامت ذریعہ ده د صورت آغاز تاسو اکثر ګورئ چې د قرآن مجید د صداقت نه کیږي تلک آیات الکتاب لیکن د بعضو سورتونو آغاز دا ډیر عجیبای لکه یو سورت تاسو واورېدو سورې نحل اتا امر الله راغی د الله حکم د عذاب एकदम د قیامت احوال شروع شو دغه شان د دې سورت آغازم د قیامت د احوالونه ده اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون یعنی خلکو ته ډیر زیات نږدې دغه حساب کتاب وخت را نږدې شو لیکن خلک وسم په غفلت کې پراته دي نو مطلب چې د قیامت حساب کتاب را نږدې ده خو خلک په غفلت کې پراته دي عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه د سلور سورتونو په باره کې فرمایي چې دا کم په یو قطار باندې مونږ وویل سوره کهف سوره مریم سوره طه او دا سوره انبیاء عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي وای دا سلور سورتونه دا د نزول په اعتبار سره په مکه مکرمه کې اولنی سورتونه دي یعنی نبی رسول الله سلام باندې چې مکه مکرمه کې وحی شروع شو نو په ابتدا کې چې کم غټ غټ سورتونه نازل شوي دي نو هغه دا سلور سورتونه دي چې مونږ کم د 2 ورځو نوایو سوره کهف سوره مریم سوره طه او وس دا سوره انبیاء او عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي وای دا زما ډیر په خوانه دولت او زما کمایي ده چې دا همیشه د پاره زره دی حفاظت کوم مطلب دا چې نور آیاتونه او نور سورتونه خروستو زمانه کې نازلېدل خدا ډیر وخت نه نو ما د ډیر وخت نه دی تلاوت کړی دی ډیر وخت نه مې دی حفاظت کړی دی نو په دې بنیاد باندې دا ډیر لوی اهمیت لري یو ربط د ماقبل سره دام دی چې د ماقبل صورت په آخر کې الله فرمایلی والعاقبۃ للتقوا بهترین انجام دا د تقوا والو د پاره دی ښه انجام به د چای دا به د تقوا والی اوس د دغه تقوا اثر
دا بخکاره کیږي په کم ځای کې؟ په قیامت کې. نو په دې صورت کې ورته ځکه ذکر د قیامت وکړو چې بهترین انجام بر تقوا والا او تقوا به په کم ځای کې د تقوا اثر بخکاره کی په کم ځای کې؟ په قیامت کې. اوس دا قیامت به کله نو اقترب للناس حسابهم، ډیر نږدې راغلی د خلکو ته حسابهم، د دیو حساب، وهم فی غفلة موردون، او دیو په غفلت کې دي، معرضون اعراض کوونکي دي. اوس د خلکو غفلت ذکر کوي چې لکه دیو په څنګه غفلت کې دي. الله وی ګوره ما یأتیهم من ذکر من ربهم محدث، دیو ته یو نوې نصیحت د رب د طرف نه راځي مگر دیو ته غوږم دي او د هغې سره سره وهم یلعبون لوبې ټوقې کوي. لاهیة قلوبهم، یعنی د دیو زړونه په نورو خبرو کې مشغولي، او چې کله د نبی علیه الصلاة والسلام خبرې واوري نو پټې مشورې د ظالمان څه کوي چې د نبی علیه السلام خبرې به واورېدې، فکر به یې پرې وکړو، بیا به هم دې ظالمانو واسروا النجوى الذین ظلموا وی هل هذا الا بشر مثلکم، د نبی علیه السلام باره کې به ویل مړه ستاسو په شان سړی دی، نو ستاسو په شان انسان دی، نو آیا تاسو جادو ته راتلل کوئ؟ وانتم تبصرون، حال دار چې تاسو پوهیږئ. نبی علیه الصلاة والسلام ته جادو وایو. نو وای دا جادو یا په معنی د ساحر دی چې لکه مطلب دا نبی علیه الصلاة والسلام خو ساحر او جادوګر دی. ګوره یاد ساته چې نبی علیه السلام ته به چې دیو کوم ساحر او جادوګر وایو دا به مو ته د انتهایی بغض او د عناد د وجې نه وایو. ورنه تاسو دا خلک خو خپش په دغه باندې پوهېدو د جادو په خبرو باندې، یا نبی علیه الصلاة والسلام ته شاعر ویل چې دا شعر و شاعري کوي، دا قرآن شعر و شاعري ده. حالانکې خو خیاران خلک وو، د شعر و شاعري وزنونو ته وګوره او د قرآن د آیاتونو ته وګوره، په دې کې خو د شعر و شاعري سره سم مناسبت نشته. خو بهرحال د نبی علیه الصلاة والسلام په باره کې په حیرانتیا وکړو چې د دې سړي توړ پیش کو، خو په څه طریقې پیش کو. نو کله کله به ویل مړی لکه څه جواب به سره د نبی علیه السلام نه و. اول ته به د مشرانو کافرانو خپل کشران مطمئن کول چې یاره دیو رانه چېرته وانه وړي. نو کله کله به یې داسې ورته ویل وایي هل هذا الا بشر مثلکم، مړی وایي ستاسو په شان انسان دی، نو که دا پیغمبر وی نو فرشته ولې نه راتله؟ دا خبره به یې وکړه. کله کله به حیران شو وایي فتأتون السحر، لکه نو تاسو ایله بیله جادوګر ته ناستې. نو اوس د نبی علیه السلام د توړ پیش کولو د دیو څه بله څه لار نه وه. کله به زموږ په شان انسان دی، کله به تاسو جادوګر خواله راځئ، او کله کله به اضغاث و احلام. دا ډیره د بې ادبۍ خبره وه. د نبی علیه السلام په باره کې به ویل وایي مړه وایي دا د شپې ګډوډ خوبونه ویني، بیا یې سهار له موږ ته بیانوي چې داسې یو پیغمبر تېر شوی او نوح علیه السلام نوم یې دی او داسې الله ما ته وحي را لېږلې ده. وایي دا د شپې ګډوډ خوبونه ویني او سهار یې موږ ته بیانوي. نعوذ بالله من ذلک. اضغاث و احلام دا الزام یې پرې ولګو. نو کله وایي ستاسو په شان انسان دی، په دې طریقه د نبی علیه السلام اهمیت کمی. کله وایي جادوګر دی، په دې طریقه اهمیت کمی. او کله کله وایي ګډوډ خوبونه ویني، نو په دې طریقه به د نبی علیه السلام اهمیت کمو. لا د بره به پیدا ویل افتراه، مړه وایي د ځان نه جوړ کړی دی، دا قرآن دی د ځان نه جوړی. نو الله ولا جواب صحیح ورکړو، وایي تاسو ما عرب یو دی ما عرب دی چې دی دا داسې کلام د ځان نه جوړولی شي، جو تاسو یې جوړ کړئ. اول یې ورته ټول قرآن نه وړئ، بیا ویل لس سورتونه راوړئ، او بیا ورته وایي چې زه یو سورت راوړئ. نو چې تاسو د قرآن مثل نشئ پیش کولی، تاسو ما عرب یئ. او ما تاسو ته دا خبره مخکې م کړې وه چې دا عرب چې دی نو په دې کې د شعر و شاعرۍ او د فصاحت او د بلاغت ډېر لوی چرچه وه. لکه د دې تفصیل ما تاسو ته په دویمه سپاره کې کړم، په اوله سپاره کې. هغه دا چې عرب په هغه زمانه کې په دیو کې رواج دا د فصاحت او د بلاغت د شعر و شاعرۍ د نبی رسول الله په زمانه کې محفلونه به لګېدل، میلې به لګېدې، او د ورځې به خلکو کاروبارونه کول، او د شپې به ټوله شپه شاعران نتلل او عجیب و غریب کلام به پیش کاو. دا عرب دا د په لږو الفاظو کې ډېره معنی بیانول دي ته فصاحت وایي. لکه لفظ کم یو معنی او سبق پکې ډېري دي ته فصاحت وایي. نو لہذا د دې ډېر شوقمندو او په دې خبرو باندې به دیو پوهېدم. لکه اوس مثلا موږ د پښتو خپل شعر واورو که نه، نو هغه شعر چې دی نو هغه یو معمولي جمله لیکن په هغې کې یو ډېر لوی سبق پروت وي. نو هر سړی وایي واه یاره واقع ډېر کمالي خبره یې کړې ده. دا وګوره په دې کې دې خبرې ته اشاره ده، په دې کې دې ته اشاره ده. نو دقه شان د عرب د دقه شان خبرو عادت چې چا به داسې معمولي ښکلی کلام پیش کو چې الفاظ به کم و معنی به زیاته وه،
دیو به هغه سړي له ډېر لوی اهمیت ورکو. نو د نبی رسول الله په زمانه کې د دې شعر او شاعري ډېر رواج و. دیو جن وې سالانه چې کومه میله بکیده نو په هغه میله کې به د شپې بیا د شاعرانو خپل کلام پیش کاو. بیا به منصفین ناستو او هغه به چې کم کلام په اول نمبر راغی نو هغه به ولیکو په یو کاغذ باندې او د کعبه په دیوال پسې به ځوړند او دا به در روان کاله پورې دا کلام د کعبه په دیوال پسې ځوړند چې بل کال به بل شاعر راغی او د دې شاعري توړ به پیش کو نو البا دغه کلام چې دا به د کعبه د دیوال نه راکوزیدو. وی وقصیدې د سوي امرؤ القیس طرفا او دغه شان مختلف قسم شاعران دي. وقصیدې د سدي چې دا چا د کعبه د دیوال نه نه راکوزي کړي ولې د دې توړ چانو پیش کړي او هغه وو قصیدو ته سبا معلقه وي او زموږ سره وسم په دې مدارسو کې په 5مه درجه کې دا کتاب په نصاب کې داخل دی. منګه ولي وایو خپل شاګردانو ته طالبانو ته مدارسو کې اصل کې په دې کې د عربی محاورات پراته دي. نو چې ته په قران پوهیږي نو د قران د پاره به لغات ګورې کا چیرې دا د عربی لغت دی دا جمله دی په دې ځای کې استعمالي دا په دې ځای کې استعمالي دې سیست دانو مموي دانو ممتوي. لکه زه تاسو ته یو دغه خبر ذکر کم چې قران کې الله تعالی بار بار دغه ته دنیا ته متاع وي متاع. وس یو د لغت امام دی هغه په دې باندې فکر شروع کو چې د دنیا ته الله تعالی د متاع ولي وي و هغه زه د عربو په دې قبایلو وګرځیدم هر ځای کې به می خلکو نه تاسو کاو چې متاع څه ته وي و هغه به دا ویلو هر قبیله والا به چې متاع نفع ته وي فائدہ. ما ته چې نه عام نفع خو نه ده خو زه به زه الله تعالی د قران ته دا متاع ولي وي دغه ته په قران کې د دنیا ته دا متاع ولي وي ارچا به ویل دا عارضی نفع ته وي دا